بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. سورة البقرة سلور حصے و 96 176 256 او آخرہ پورے ہر حصہ کی بنیادی وی و مسئلہ اللہ تعالی بیانولا. اوله حصہ کی دا اللہ تعالی یواله او دعوه وحدانیت بیانیدو او دا حصہ به پدریو بابونو پدریو سبقونو باندې مشتمله و. دو بابا دو سبق مونږه ویلي. په اولنی سبق یا اولنی باب کې 60 آیتونه او د دریو ډلو بیان وکړي او دو مثالونه د یو مثال د اولنی د دویمې ډلې لپاره او دویم مثال هغه د درېیمې ډلې لپاره. او دویم باب کې الله تعالی هغه بنیادی مسله ذکر کړه چې هغه د دې حصې مقصدی خبره ده اعبدوا ربکم. او بیا په هغې باندې الله تعالی دلایل ذکر کړل او د هغې نه وروستو په دغه دعوه چې د کوم کتاب یعنې قرآن کریم نه بیانېدله نو په هغې باندې مخالفینو اعتراضونه وکړل. نو په هغې باندې دوو اعتراضونو جوابونه الله تعالی ورکړل او د هغې سره سره 4 نعمتونه هغه ذکر شو چې تاسو کفر څنګه کوئ. حالانکه الله فرمایي تاسو نشوئ ما پیدا کړئ، د دنیا شیونه مې ستاسو د فایدې لپاره پیدا کړل. ستاسو بابا حضرت آدم هغه ته مې فرشتې چې دی نو هغه په سجده کړې د تعظیم دپاره او د هغه نه غلطي او خطایي شوې وه. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه، نو هغه مې ورته معاف کړه. یا د پنډۍ شیخ صاحب په طرز باندې د 3 قسمه مخلوقاتونه الله تعالی منع کړی و چې د هغو بندګي به نه کوئ. نوري مخلوق چې فرشتې دي ځکه چې هغه په خپله وایي چې یا الله زموږ څه علم نشته دی. ناري مخلوق چې هغه ابلیس دی ستاسو دشمن دی نو د خپل دشمن عبادت مه کوئ. او خاکی مخلوق چې هغه حضرت آدم دی په خپل پیدایش کې بل ته محتاج دی، الله تعالی ته محتاج دی، نو د محتاج بندگی ولې کوئ. د دې آیت کریمه نه 3 باب چې دی نو شروع کیږي او دا به د اخره پورې چلیږي. د دې خلاصه دا ده چې په دې کې اول یو خاص خطاب ذکر کوي د عام خطاب نه وروسته. عام خطاب هغه د عامو خلکو سو یا ایها الناس اعبدوا. اوس د خاصو خلکو سره الله تعالی خبره کوي چې هغه بني اسرائیل دي، د یعقوب علیه السلام زامن دي او د هغه اولاد دي. دې ته ویلی کېږي خاص خطاب یا خاص بیان پس د عام بیان نه. او د دې نه وروستو بیا چې دی نو یا بني اسرائیل دویم یا بني اسرائیل نه بیا چې دی نو بیان شروع کېږي د 6 قسمه خطاباتو. 6 بیانونه الله تعالی د بني اسرائیلو څخه کوي. د هغې خلاصه به انشاءالله وخت په وخت باندې ویو. دا یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم، دا یوه رکو چې دا استاد محترم به فرمایل چې په دې کې زما د استادانو 2 طریقې. یو د پنډۍ شیخ صاحب طرز دی، هغو په جواهر القرآن کې هم دا لیکلي دي او هغه فرمایي چې دا رکو چې ده نو دا اصلاح پروګرام دی، دا نوم یې وله ورکړی دی او فرمایلی دي چې دا د اصلاح پروګرام دی. دا رکو څنګه پروګرام دی؟ په دې کې 4 کارونه د کولو دي او 8 کارونه چې دی نو هغه د نه کولو دي الله تعالی ذکر کړي. او بیا د پنډۍ شیخ صاحب طرز دا استاد محترم به فرمایل چې هغه به دا ټولې خبرې چې 4 خبرې د کولو دي اول به هغه ویلې، بیا چې 8 خبرې د نه کولو دي نو هغه به وروسته ویلې ټول په یو ترتیب باندې بیا وروسته چې د رکوع ترجمه کوله. خو استاد محترم موږ ته چې نو په داسې ساده انداز باندې سیده ویلو او هغه به دا فرمایل چې هسې نه تاسو باندې خبره چې دی نو ګډه وډه شي
نو دې وجې نه هغه په ترتیب باندې ویل. د پنځپیر شیخ صاحب په دې رکوع کې انداز دا دی چې هغه فرمایي دا خاص خطاب دی پس د عام خطاب ده. او بیا به هغو مثال چې کوم دی نو داسې پیش کوي وایي کله کله یو کس چې دی نو یوه خبره په چا باندې مني نو عامه خبره وکړي او د هغې نه پس بیا یو قوم یا یو نسب چې دی نو هغه خاص کړي او هغو ته خطاب وکړي چې ګوره خو نور څوک یې نه مني نو تاسو خو یې ومنئ. نو الله تعالی اول چې دی نو د توحید دا مسله عامو خلکو ته بیان کړله. یا ایها الناسو ای خلکو اعبدو تاسو د خپل رب بندگی چې دی نو هغه خاص کړئ د هغه سره د هغه نه علاوه د بل چا بندگی مه کوئ. نو اوس کو عام خلک یې نه مني نو الله تعالی د حضرت یعقوب علیه السلام اولاد ته فرمایي چې تاسو خو یې ومنئ. ولې؟ ځکه تاسو خو د پیغمبرانو اولاد یې وئ نو تاسو چې دی نو دا مسله د توحید چې دی نو ومنئ. او بیا د پنځپیر شیخ صاحب فرمایي چې خاص خطاب دی نو په دې کې چې دی نو د یهودو درې عادتونه بد عادتونه به ذکر کړي الله تعالی او د هغې سره سره چې دی د مؤمنانو درې ښه صفات به ذکر کړي. د یهودو چې کوم بد عادتونه الله تعالی ذکر کوي درې هغه یو چې دی نو هغه تحریف دی. قرآن کریم کې به چې دی نو خپل کتاب په تورات کې به چې دی نو تحریف کولو او دغرنګې چې د هغه تورات چې کومې مسلې وي او هغې کې به په کومو کې به چې دی نو لاس نه رسېدو چې هغې کې تحریف وکړي او هغه بدل کړي نو هغې کې به کتمان کوو هغه به پټولې خلکو ته به نه بیانولې. او دریم د هغو خباثت او پلیتي او بد عادت دا و چې هغو به ترک عمل کوو یعنې عمل به نه کول. وښه پویه په تورات باندې پوهېدل مولانو خو عمل به پرې نه کوو. د هغې په مقابل کې الله تعالی د مؤمنانو درې صفتونه ذکر کوي. یو صبر په مشکلاتو باندې، دویم د مانځه پابندي کول او دریم په آخرت باندې یقین ساتل. دا چې دی نو د پنځپیر شیخ صاحب طرز دی. درې خباثتونه د یهودو او د هغې په مقابله کې درې ښه صفات د مؤمنانو. دا د دې ټولې رکوع خلاصه شوله په دواړو اندازو باندې. یا بني اسرائیل اے اولاد د یعقوب علیه السلام اذکروا یاد کئ نعمتي نعمت زما التي هغه انعمت چې کړی مې دی علیکم په تاسو باندې. زما نعمتونه یاد کئ چې ما په تاسو باندې کړي. یا بني اسرائیل بنین چې کوم دی نو دا په عربۍ کې اولاد ته ویل کېږي زامنو ته ویل کېږي او اسرائیل چې کوم دی نو دا د حضرت یعقوب علیه السلام نوم دی. او علماء کرام فرمایي دا دوه ټکي دي یو اسرا ده یو ایل دی. دا اسرا په عربۍ کې ویل کېږي په عبرانۍ ژبه کې ویل کېږي بنده ته او ایل ویل کېږي الله تعالی ته. لکه څنګه چې په فارسۍ کې چې دی نو الله تعالی ته خدای ویل کېږي خدا. علماء تفسیر ابن کثیر کې هغو لیکلي دي امام عماد الدین ابن کثیر هغه فرمایي چې دا خدا د دوو ټکو نه چې دی نو جوړ دی. یو خود په معنا خپله په خپله او یو آی دا د فارسۍ ټکی دی آی معنا راتلل نو خدای یا خدا نو معنا د ټول څه شوله چې هغه ذات چې هغه په خپله راغلی یعنې چا پیدا کړی نه دی. دا د الله تعالی په فارسۍ کې نوم دی. او په هره ژبه کې بیا چې کوم دی نو د الله تعالی د پېژنګلو دپاره یو نوم وي. لکه مثال په طور باندې په پښتو کې ورته چې کوم افغاني پښتو د هغې د الله تعالی دپاره لفظ څښتن استعمالوي څښتن. او په انګریزۍ کې لکه مثال په طور ګاډ شو GOD ګاډ نو دا د الله تعالی دپاره. یا هندوان چې دی نو هغه بګوان استعمالوي خو بګوان دا د هندوانو هغه مذهبي نوم دی د هغو د بوتانو څخه خاص دی. نو د دې وجې نه علماء کرام فرمایي چې د هغې استعمال د الله تعالی دپاره جایز نه دی. بګوان د الله تعالی دپاره چې نو جایز نه دی چې هغه استعمال شي. د دې نه علاوه نور نومونه چې هغه په نورو ژبو کې د الله تعالی دپاره آیا د هغې استعمال جایز دی او که نه دی. وابین چې دی نو په دې مسله کې ډېر تشدد کوي او هغې وایي چې د الله تعالی دپاره چا خدای لفظ استعمال کو نو دا شرک و. ځکه وایي خدای بل څوک دی خدای خو څه الله نه دی. نو د هغې جواب کې علماء کرام فرمایي چې د الله تعالی د معرفت او د پېژنګلو دپاره په هره ژبه کې چې کوم دی نو جدا جدا نومونه. نو اوس یو د ثواب خبره ده او یو د الله تعالی د پېژنګلو خبره ده.
نو ثواب په دې کې دی چې د الله تعالی چې کوم خاص نوم دی الله یا رحمان یا رحیم یا هغه 99 نومونه چې د کتابونو د قرآن کریم په دې ګټو باندې لیکل شوي په دې ویلو کې چې دی نو ثواب دی او د نور نومونه چې کوم دي لکه خدای یا څښتن په دې کې ثواب نشته دی البته کو چا دا وویلو نو په دې باندې هغه کافر کېږي یا مشرک کېږي نه ولې دې باندې د الله معرفت او پہچان خو راځي البته ښه خبره دا ده چې د الله تعالی هغه نوم سړی استعمال کړي د الله تعالی دپاره چې په هغې باندې سړي ته ثواب میلاوي په خدای او په ګاډ او په څښتن باندې ثواب نه میلاوي نو د الله تعالی دپاره چې دی نو نوم هغه د الله تعالی چې دی نو استعمالول پکار دي او بیا د الله سره چې دی نو تعالی ویل پکار دي ځکه دا د الله تعالی صفت دی هغه ذات تعالی چې هغه اوچت او الفاظو کې پکار دي چې موږ لږ خیر وساتو د الله تعالی دپاره چې کوم وینا موږ ویو چې الله تعالی دا وینا کړې ده پکار ده چې د هغې دپاره موږ لفظ د فرمایلو وویو او د پیغمبرانو دپاره لفظ د فرمایلو وویو ځکه چې د هغو خبرې هغه د ادب خبرې نو د هغو د وینا دپاره چې دی نو موږ د ادب الفاظ استعمال کړو لکه وروستو به راشي موسی علیه السلام قال وإذ قال موسی کله چې وفرمایي موسی علیه السلام نو هلته د فرمایلو دا ټکي پکار دی چې دا استعمال شي او د ویل ټکي چې کوم دی نو دا د عامو خلکو دپاره لکه قال فرعون اني لاظنك يا موسی مستورا فرعون چې دی نو وویل او ځینې خو چې کوم دی نو بیا پکې د داسې قسمه خلکو دپاره چې دی نو هغه الفاظ د بکواس وغیره استعمالوي چې داسې بکواس یې وکړو داسې ګډې وډې ویلې نو د دې چې دی نو خیر ساتل پکار دی نو یا بني اسرائیل یعقوب علیه السلام نوم په عبرانۍ کې چې دی نو هغه اسرائیلو په دې باندې قرآن کریم چې دی نو ګواه دی څلورمه سپاره اولنۍ پاڼه تاسو راوړو صفحه نمبر 57 آیت نمبر 93 کل الطعام کان حلا لبني اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة کل طعام هر قسم خوراک کان حلا و حلال لبني اسرائیل دپاره د اولاد د یعقوب علیه السلام الا ما حرم مگر هغه چې حرام کړو چې بند کړو اسرائیلو یعقوب علیه السلام علی نفسه په خپل ځان باندې نو وګوره اسرائیلو لفظ استعمال شوی دی د حضرت یعقوب علیه السلام دپاره نو د یعقوب علیه السلام دوه نومونه شو یو اسرائیل او یو چې کوم دی نو هغه یعقوب ځینې علما کرام فرمایي چې د نبي علیه السلام نه علاوه د نورو پیغمبرانو دپاره دوه نومونه چې دی نو هغه نه دي استعمال شوي یا د هغو دوه نومونه وونه خدا خبره چې دی نو غلطه ده قرآن کریم کې چې دی نو د ځینې پیغمبرانو دپاره دوه نومونه استعمال شوي لکه یونس علیه السلام دپاره یو یونس او بل نوم چې دی نو ذنون وظنون اذ ذهبا یاد کا هغه مهي والا دغه نوم والا الله استعمال کړی دغه رنګې ذلکفل چې کوم دی نو هغه یسع او ذلکفل دا چې دی نو یو پیغمبر نو دوه قسمه نومونه چې دی نو د دیو دپاره استعمال شوي باقي د نبي علیه السلام دپاره خو ډېر نومونه دي احمد او محمد او حماد دا ټول د نبی علیه السلام په نومونو کې راځي صفتي نومونه البته خپل نوم احمد محمد په دنیا احمد په آخرت په جنت کې نو نومونه د پیغمبرانو مختلف راتلی شي یا بني اسرائیل ای اولاد د یعقوب علیه السلام اذکروا یاد کړئ نعمتي نعمتونه زما التي هغه انعمتو چې کړي مې دي په تاسو باندې دا نعمتونه اوس کوم دي قرآن کریم په خپله دا چې دی نو بیان کړي لکه تاسو راواړوئ شپږمه سپاره 101 صفحه ده او آیات نمبر 20 وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وإذ قال او یاد کړئ هغه وخت کله چې وفرمایل موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته یا قوم ای زما قومه اذکروا یاد کړئ نعمت الله نعمتونه د الله تعالی علیکم په تاسو باندې اذ جعل فیکم کله چې وګرځول فیکم په تاسو کې انبیاء پیغمبران وجعلکم او یې ګرځولې تاسو ملوکن بادشاهان په خپله زمانه کې چې دی نو دی بادشاهان وو دا بني اسرائیل او په دیو باندې نعمتونه م الله کړي چې انبیاء کرام یې پکې رالیږلي و آتاکم او درکړي دي تاسو ته ما هغه څه لم یؤتي چې نه دي ورکړي احدا من العالمین هېڅ یو تن ته د مخلوقاتو نه
دا چې دی نو الله تعالی نعمتونه په دیو باندې کړي او باقي د دیو نعمتونو تفصیل چې کوم دی هغه په خپله به د راروانه رکو کې شپږ نعمتونه الله تعالی په دیو ذکر کړي دي او بیا په آخره کې دوه عذابونه نو هغه به انشاءالله په خپل ځای باندې راشي اوس په وخت چې دی نو نه لګو اذکروا یاد کړئ نعمتي نعمت زما التي هغه انعمتو چې کړی مې دی علیکم په تاسو واوفو او پوره کړئ تاسو بعهدي لوز زما اوفي پوره به کوم زه بعهدکم لوز تاسو یا پوروالی به وکم زه ستاسو په لوز باندې انبیاء کرام بني اسرائیلو سره الله تعالی چې دی نو وعده کړې وه چې تاسو زما لوز پوره کړئ نو زه به هم ستاسو لوز پوره کړم اوس دغه لوز کم دی چې الله تعالی د بني اسرائیلو سره کړی چې زه به الله دا کوم او بني اسرائیلو کم لوز د الله تعالی سره کړی چې موږ به تعالی چې دی نو دا کوو نو دا قرآن کریم هغه 100 صفحه ده اوس هم چې راړولې وه سورت مائده شپږمه سپاره 99 صفحې نه چې دی نو هغه آیات شروع کېږي آیت نمبر 12 ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا او خامخا رالیږلی اخیستې وه الله تعالی مضبوطه وعده د بني اسرائیلو نه د یعقوب علیه السلام د اولاد نه الله مضبوطه وعده اخیستې وه او رالیږلي وو موږ په دی کې 12 نقیبا 12 سرداران مشران وقال الله انی معکم اوس دا وعده او لوز چې الله د دې سره کړی و هغه دې آیت کې ذکر کېږي خو اول د هغو هغه شرطونه چې تاسو به دا لوز چې دی نو هغه ستاسو ته چې ستاسو د خپل طرف نه زما سره دا لوز کوئ نو زه به چې دی نو بیا ستاسو سره لوز کوم هغه وروستو د الله تعالی طرف نه ذکر کېږي خو اول د دی د طرف نه چې کوم لوز د الله سره شوی هغه دا دی وقال الله انی معکم او فرمایلی الله تعالی چې زه ستاسو سره یم لئن اقمتم الصلاة اولنی خو چېرته تاسو پابندي وکړله د مانځه نو ګوره دا لمونځ چې دی څنګه چې په دې امت کې دی په مخکنو امتونو کې مو البته وروستو به راشي ورکعوا مع الراکعین چې د بني اسرائیلو په مانځه کې چې دی نو هغه رکوع نه وه هغه نور لمونځ و خو د لمونځ هغه نوم چې دی نو په هغې باندې و البته په دې کې لږ څه تبدیلي وه لکه مثلا په هغې کې د خبرو اجازت وغیره خو لمونځ و په هغو باندې نو اول پابندي د مانځه به تاسو کوئ دویم وآتیتم الزکاة او ورکړئ تاسو زکات وآمنتم دریم او ایمان راوړئ تاسو برسولې زما په پیغمبرانو باندې په دې پیغمبرانو کې چې څنګه مخکني په بني اسرائیلو کې راغلي پیغمبران مراد دي داسې دا پیغمبر اخرنی ته چې دی مراد دی چې په دې باندې هغو ته حکم و چې تاسو به ایمان راوړئ او دا ته الله لوز اخیستی و څلورم وعزرتموهم او تاسو تایید به کوئ د دی مضبوطوالی به کوئ د هغو یعنې مدد به کوئ واقرضتم الله او پنځم ورکوئ به تاسو الله تعالی ته قرضا حسنا ورکړه ښایسته یعنې د الله په لاره کې به مال لګوئ خرچه به کوئ نو دا د دیو د طرف نه پنځه لوزونه شو اوس د الله تعالی د طرف نه چې لوکفرن خامخا زه به لرې کوم عنکم ستاسو نه سیئاتکم ګناهونه ستاسو چې دا پنځه کارونه تاسو کول نو زه به خپل لوز چې نو پوره کوم ګناهونه به تماف کوم دویم ولودخلنکم او خامخا نباسم به تاسو لره جنات باغونو ته تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د ونو د هغې نه نهرونه او بیا وروسته چې دی نو هغه ځینې ذکر شوي دي چې الله تعالی فرمایي وروستو ومن الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به الله وایي ماتې وعده اخیستې وه خو دیو هغه وعده چې دی نو پوره نه کړله نو د هغې په ځای باندې الله تعالی چې کوم د دیو سره هغه لوز کړی نو هغه لوز چې دی نو هم هغه د الله تعالی په حق په ذمه کې چې دی نو د هغې پوره کول لازم پاتې نه شو ځکه چې دیو خپلې وعدې پوره نه کړې نو دغه لوزونه چې دیو د الله تعالی سره کړي او الله تعالی د دې سره چې دی نو هغه کړي نو الله تعالی فرمایي واوفو او پورهوالی وکړئ تاسو بعهدي زما په لوزونو باندې اوفي زه به پوره کړم پورهوالی به وکړم بعهدکم ستاسو په لوزونو باندې و ایایا او خاص زمانه فرهبون پس ویرېږئ تاسو فرهبون معنا رهبه یرهبو په معنا د یېرېدلو باندې اوس ځینې پښتانه چې دی نو بس قرآن کریم هر یو ټکي ته ګوري خو معنی ته نه ګوري چې دی اوس څه مطلب دی نو ښځو له چې دی نو داسې قسمه نومونه ږدي فرهبون اوس دا د ښځې نوم دی نو حالانکې د دې معنا ده ویرېږئ تاسو نی زمانه فرهبو ویرېږئ تاسو نی زمانه نو دې کې هم چې دی نو مخکې خو خلک لږ زیات سادهګانو نو هغو به چې دا قسمه الفاظ د قرآن کریم هغه به نومونه کېښوستل اوس چې دی نو هغه هوښیار شوي دي نو اوس نومونو کې معنې ته چې دی نو هغه سوچ کوي وآمنو او ایمان راوړئ تاسو د دې
د دې رکوع په مطلب باندې به هله موږ پوهېږو چې په دې باندې پوه شو چې دا خطاب الله تعالی بني اسرائیلو ته کړی دی، خو کله اولاد د یعقوب علیه السلام چې څنګه د نبی علیه السلام نه مخکې وو داسې د نبی علیه السلام په زمانه کې وو، خو دوی چې دی نو په مکه مکرمه کې نه وو، دوی په مدینه منوره کې وو او دا صورت د مدینې منورې اولنی صورت دی. نو چې کله نبی علیه السلام مدینې منورې ته لاړی نو مدینه منوره کې چې دی بني اسرائیل آباد او هغوی داسې خلکو چې هغو باندې به د عامو خلکو اعتماد و، ځکه د هغو سره کتاب ورته و تورات، نو هغو به خلکو به اعتماد کوو چې دوی څه کوي، دوی د پیغمبر په باره کې کومه رویه اختیاروي بس موږ به هغه کوو، ځکه دوی پوهه خلک. نو الله تعالی هغو ته چې اوس دا حکمونه ورته کوي، لکه مخکې ورته دا ویل اوفو بعهدي، تاسو زما لوزونه چې دی نو پوره کوئ، زه به ستاسو لوزونه پوره کړم. نو هغه لوز کې دقه خبره وه وآمنتم برسولي، چې زما په پیغمبرانو باندې به ایمان راوړئ او په دغه پیغمبرانو کې لوی پیغمبر چې دی نو هغه زموږ نبي علیه السلام. نو دلته الله تعالی فرمایي وآمنو او ایمان راوړئ تاسو بما په هغه کتاب باندې انزلتو چې رالیږلی دی ما مصدقا په داسې حال کې چې دا کتاب تصدیق کوونکی دی لما د هغه مسلو معکم چې ستاسو سره دی، یعنی قرآن کریم باندې ایمان راوړئ. او ولې په ایمان راوړئ؟ ځکه تاسو دا دعوه کوئ چې زمونږ په خپل کتاب باندې ایمان دی، نو تاسو خپل کتاب منئ، نو د دې کتاب او تاسو د کتاب مسله یوه ده. نو چې خپل کتاب منئ نو د دې کتاب سره ولې دښمني کوئ؟ د دې خو مطلب دا شو چې ستا د دې کتاب څه چې دښمني ده هغه ذاتي ده، ذاتي دښمني ده، خو د عقیدې دښمني وي نو دا خو ستا د کتاب هم چې کومو مسلو ته رښتیا وایي، نو چې هغې ته رښتیا وایي نو د دې سره دې دښمني دا په حقیقت کې ستا د خپل کتاب د عقیدې سره دښمني ده. اوس دا څنګه چې قرآن کریم د هغه کتاب مسلو ته چې دی نو رښتیا وایي، لکه صورت بني اسرائیل تاسو راواړوئ 15مه سپاره د هغې اولنۍ پاڼه 255 نمبر صفحه نمبر آیت نمبر 2 وآتینا موسی الکتاب او ورکړی موږ موسی علیه السلام ته کتاب وجعلناه او ګرځولی موږ هغه کتاب هدی لبني اسرائیل هدایت دپاره د بني اسرائیلو. څنګه چې قرآن کریم زموږ دپاره هدایت دی داسې د هغو دپاره چې دی نو الله تعالی تورات هغه هدایت جوړ کړی او الله تعالی فرمایي مسله پکې دا وه الله تتخذو دا په دې مسله باندې رالیږلی لا تتخذو چې تاسو به نه نیسئ من دوني زما نه علاوه وکیلا څوک کارساز، داسې څوک به نه نیسئ چې هغه زما د الوهیت چې کوم صفتونه دي هغه ورله ورکړي، نو دا به ستاسو زما سره چې دی نو شرک. دا مسله په کوم کتاب کې وه؟ دا په تورات کې وه چې الله تتخذو من دوني وکیلا، دا د تورات مسله وه. اوس دغه مسله قرآن کریم هم چې دی نو بیان کړې د سورت مزمل 8مه سپاره صفحه نمبر 521 او آیات نمبر دی آیات نمبر دی 9 رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. رب المشرق دا الله تعالی چلونکې د نظام د مشرق دی والمغرب او چلونکې د نظام د مغرب دی، د دنیا د هر طرف نظام چلونکې او د هغې تربیت کوونکې دغه الله تعالی دی. صفحه نمبر 521 آیات نمبر دی 9 سورت مزمل لا اله الا هو نشته دی لایق د بندګۍ مگر دغه یو الله تعالی دی فاتخذه وکیلا پس ونیسئ دغه الله تعالی لره کارساز او ذمهوار. نو دلته یې ویلي لا تتخذو من دوني وکیلا، دا په تورات کې او په قرآن کریم کې څه دي فاتخذه وکیلا، نو صرف یو الله تعالی چې نو کارساز ونیسئ. وګوره د تورات او د قرآن کریم مسله بالکل چې نو یو شانته شو. نو الله تعالی فرمایي چې کوم کتاب ستاسو کتاب ته رښتیا وایي نو په دې باندې ایمان راوړئ. وآمنو او ایمان راوړئ بما په هغه کتاب باندې انزلتو چې رالیږلی دی ما مصدقا په داسې حال کې چې تصدیق کوونکی دی دا قرآن کریم لما دا څه معکم چې ستاسو څه دي ولا تکونو او مه کېږئ تاسو اول کافرین اول انکار کوونکي به د دې نه د دې قرآن کریم نه اول انکار کوونکي تاسو مه جوړوئ. دا الله تعالی بنو اسرائیل ته چې دی وویلې او موږ دا خبره وکړله چې نبی علیه السلام باندې دا صورت په مدینه منوره کې راغلی و. کله چې نبی علیه السلام هجرت وکړو نو هلته چې کوم دی نو بني اسرائیل موجود وو، نو هغو ته الله تعالی وایي اول انکار کوونکي تاسو مه جوړوئ. اوس ذهن کې دا سوال راځي چې مکه مکرمه کې خو د خدای بلا کافر و، دا ابوجهل دا ټول هلته و،
نو هغه خو اول انکار خو هغه کړو، اول کافران خو هغه یو. دا بني اسرائیل دا خو وروسته چېرته چې نو هغه کافر جوړ شو. نو الله تعالی هغو ته ولې فرمایي چې تاسو اول انکار کوونکي مه جوړېږئ. علماء کرام د هغې جواب ذکر کوي، فرمایي چې دا اصل کې دا مطلب اول په بني اسرائیلو کې تاسو کافر مه جوړېږئ. نور خو مخکې کافران موجود چې انکار یې کړی، خو دا خطاب هغو ته دی چې په بني اسرائیلو کې تاسو چې دی نو کافر مه جوړېږئ. او د هغې وجه دا وه چې یهود چې کوم دی نو په دې کې علماو او دا بلکې مجموعي سطح باندې په دې کې چې دی نو علما ډېرو، لکه عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه او کعب احبار وغیره لوی لوی علما په دې کې وو چې هغې ځینې وروسته پکې مسلمانان شو. نو خلکو به دی ته کتل او د دې خبرې له به چې کوم دی نو اعتبار کوو چې یاره دی څه وایي بس موږ به هغسې کوو. ویسا شیخ صاحب به فرمایل کله کله چې موږ مسله بیانو نو خلک موږ ته وایي پلانکې مولا چې کوم دی نو هغه دې مسلې ته چې دی نو دا مسله نه بیانوي، نو تاسو چې کوم دی نو ولې د دې په باره کې دا مسله ولې تاسو داسې بیانوئ؟ نو یو عالم چې کوم دی نو هغه د عوامو دپاره ډال جوړېږي اکثر ښه صحیح د قرآن کریم حقه مسله وي او هغه به چې دی نو عام و عوامو ته به چې دی نو د هغې منل د دې وجې نه ګران شي چېرې پلانکې مولا چې دی نو دا نه وایي. مونږ چې دی نو په ترناول کې هلته د دې خصوصا زمونږ د دې خبرو سره زیاته واسطه راځي چې د مړي په کور باندې د خیراتونه مومن ډېر زیات کوي. نو هلته چې دی نو مونږ د دغه مسله وه ګاونډ کې یو کس وفات شوی و، نو دی هغو خیرات کولو. نو بل یو ملا د بلې محلې نه راغلی و، هغه دا خبره کړې وه چېرې دا صدقه ده او دا خیرات دی او دا دی. نو هغه ملا چې کوم دی نو د هغه د وجې نه په محله کې بیا چې دی نو هغه خیرات وشو، حالانکې چې هغه نه وی نو عوام چې دی نو مونږ پوه کړي چې ګوره دا موبایل چا سره دی خو زه یې توجه خراب نو د هغه د وجې نه چې کوم دی نو خلکو هغه مسله بیا ونه منل. نو الله تعالی ځکه دی ته فرمایي چې تاسو ګوره کفر ونه کړئ، که تاسو کفر وکړئ نو نور خلک چې دی نو هغه بیا ستاسو د وجې نه کفر کوي، انکار کوي. د دې وجې نه بخاري شریف کې روایت دی، عبدالله بن سلام رضی الله عنه نبي علیه السلام خوا ته راغلی او وی فرمایي چې زه مسلمانېږم او دا بني اسرائیل چې کوم دی نو دا ډېر شریر خلک دی، دا یهود چې دي دا ډېر شریر خلک دی او که زه مسلمان شوم نو کېدی شي چې کوم دی نو دی بیا مسلمانان شي. نو دې وجې نه نبي علیه صلات وسلام هغو ته اول وویل امتحان یې ترې اخیستو چې کو عبدالله بن سلام په تاسو کې څنګه سړی دی؟ نو هغه وویل چېرې دا خو زمونږ ډېر معتبر مشر او عالم دی. نبي علیه السلام ته وفرمایل که چېرته هغه مسلمان شو تاسو مسلمانېږئ؟ ویل او عبدالله بن سلام هغه چې دی نو که مسلمان شو موږ مسلمانېږو. عبدالله بن سلام ځان پټ کړی نو هغه راووت او وی فرمایل اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. نو دوی وویل چې هذا شریر ابن شریر، دا ښه سړی نه دی، دا خو رزیله سړی دی، دا شرارتي دی او دا خبرې پسې چې کوم دی نو شروع کړه. خو یهود چې کوم دی نو هغه په دې خبره کې شرارتي نو ځکه یې وله ونه منله. لنه عام خلک چې دی نو هغه د خپلو علماو تابعین چې کله هغه ومني نو بیا دی هم چې دی نو مني. ولا تکونو او مه کېږئ تاسو اول کافرین اول انکار کوونکي به د دې نه د دې قرآن کریم نه یا د دې پیغمبر. ولا تشترو او ما اخلئ تاسو بآیاتي په آیتونو زما باندې ثمنا قلیلا دنیا لګه و ایایا او خاص زمانه فتقون پس ویرېږئ تاسو. ولا تشترو د یهودو دا عادتو او خصوصا د هغو د علماو چې هغو له په محلو کې یا په خپلو علاقو کې چې دی نو د خلکو نه ماهانه یا سالانه چې کوم دی نو څه وظیفې مقررې د هغه ماهانه وظیفو او سالانه وظیفو د وجې نه دیو به چې دی نو د دیو په خلکو کې یو مقام و، نو دیو به هغه مسلې خلکو ته نه کولې چې کمې مسلې به داسې وي چې د دیو د مقام د غورځېدو خطرې. ځکه دا کله کله داسې یو عالم خلکو ته ښه معتبري، خو هغه عالم د هغه خلکو د مزاج خلاف کله خبره وکړي نو بیا هغه وي چې بیا یې نه مني او الټه پسې چې دی نو خبرې کوي. نو اکثر علما چې هغه د دې ټکي نه یېرېږي نو هغه حقه مثلا بیا نه بیانوي او د هغې د وجې نه چې دی نو هغه عوام هغه په تیاره کې پاتې شي. اگر چې دا ګرانه خبره ده چې یوه مسله د خلکو د مزاج خلاف ده او تی چې دی نو بیانې نو ډېره ګرانه ده، خو که تی بیانه نه کړي
نو نن به ستا خبره هغوی واوري او هغوی به وایي چېرې ته په حق یې، خو سبا له به هغو ته چې دی نو حق خبره ښکاره کېږي او بیا به سبا له تا ته چې دی نو کنځلې کوي. ګنه دومره ګرانه خبره وه چې پنجپیر شیخ صاحب دا مسلې بیانولې او هغه چې دی نو د دې د وجې نه اوبو ته هغه ورځولی شوي او قسمه قسم حملې په هغه باندې شوي. وروسته چې دی نو پښتون قوم هغه د هغو احسان مني په ځان باندې چې هغو موږ ته دا مسلې بیانې کړي او موږ یې د شرکیاتو نه ساتلي، اوس ورته دعاګانې کوي. نو ټیک ده په هغه وخت کې چې کوم دی نو ګرانه ده، خو چې دغه برداشت کې سبا له به چې کوم دی نو هغه کس هغه ستا احسان مني او کو برداشت دې نه کړل او د هغو د وجې نه مسله دې پرېږدله، نو نن خو به چې کوم دی نو ستا مقام هغو په نظر کې چې دی نو اوچت شي، خو سبا له به چې کوم دی نو هغو ته دغه حق مسله ښکاره کېږي او خامخا به ته په څه ځای کې ښکاره کېږي نو بیا به تا پسې بد وایي. نو دیو یهودو چې کوم دی نو به د خلکو د وجې نه څه مسلې چې دی نو پټولې او د دې خبرې نه بیرېدل خو چېرته دی موږ له څه پیسې موږ څه مسله د دیو د مزاج خلاف بیان کړو، هغه پیسې هغه وظیفه هغه سالانه ماهانه هغه به چې دی نو زمونږ بنده شي، نو دې وجې نه دیو به خبرې هغه دغه چې دی نو پټولې. نو الله تعالی فرمایي ولا تشترو او ما اخلي تاسو زما په آیتونو باندې ثمنا قلیلا پیسې لګي. ثمنا معنی پیسې او قلیلا معنی لګي. اوس د دې دا مطلب نه دی چې ثمنا قلیلا معنی لګي پیسې تاسو ما اخلئ او ډېرې پیسې چې دی نو تاسو اخلئ. ځکه حسن بصري صاحب نه چاته پوښتنه وکړو چې ثمنا قلیلا څه شی دی، لګي پیسې د دې څه مطلب دی؟ نو هغه وفرمایل چې الدنیا بحذافیرها، دنیا ټول په ټوله چې دی نو هغه څه ده ثمن قلیل دی او هغه لږه. او قرآن کریم نن دغه مسله چې دی نو ثابتېږي چې د آیتونو په مقابله کې تاسو چې دی نو هېڅ هم مه اخلئ، اگر چې هغه لږي او که ډېري. ویسا شخص به فرمایلي وي بدعتین وایي چېرې تاسو په دې ختمونو باندې چې نو پیسې لږې مه اخلئ ډېرې پرې اخلئ، خو د 40 نه کم وي بیا پرې مه اخلئ او که د 40 نه زیاتې وي نو بیا ورته جب غرګې کړه بیا یې اخله، هغه به دا داسې وي جب ورته غرګې کړه. نو الله تعالی چې دی نو فرمایي دا سوره 70 نمبر صفحه ده د 4مه سپاره سورة النساء، په هغې کې الله تعالی فرمایي آیات نمبر 197 لا یغرنک په دوکه کې وانه چې تعالی را تقلب الذین کفروا او اختل را اختل دا کسانو کفرو چې کفر یې کړی دی فی البلاد په ښارونو کې. د دې خلکو دا ګرځېدل دا د تا دوکه نه کي. او بیا فرمایي متاع قلیل، دا خو چې دی نو دا د دیو دا زور او دا چې شور دا چې نو لږه څکه ده، مطلب دا دیو دا ټوله دنیا اگر چې تاسو چې دی نو یېروي خو دا چې دی نو لږه ده. د دې نه زیات واضح آیات دغه سورة نساء 5مه سپاره چې راواړول په هغې کې آیات صفحه نمبر 82 او آیات نمبر دی 77 آیات د منځ نه الله تعالی فرمایي لولا اخرتنا وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، او وایي دا منافقان یا الله تا سره په موږ باندې فرض کړی دی جنګ، لولا اخرتنا ولې دې موږ وروسته نه کړو الى اجل قریب یوې نیټې نږدې ته. قل ورته ووایه متاع الدنیا څکه د دنیا قلیل لږه ده، متاع الدنیا څکه د دنیا ټول سامان د دنیا چې دی نو هغه څه دی لږ دی. د دې نه زیات واضح 14مه سپاره سورة النحل کې الله تعالی فرمایي آیات صفحه نمبر ده 251 او آیات نمبر ده 95 او 96 ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. دا آیات دا غي سره چې دین او هغه مشابه دي. ولا تشتروا 251 صفحه ولا تشتروا او منی ماخلی تاسو بعهد الله فلوزن الله تعالی باندې ثمنا قليلا دنیا لگا. انما عند الله یقینا هغه څه چې د الله سره دی هو خیر لكم هغه ډیر غوره دي تاسو لپاره ان کنتم تعلمون که چېرته تاسو پوهیږئ. دی فرمایي ما عندکم هغه څه چې تاسو سره دی ينفد هغه ختمیږي وما او هغه څه عند الله چې د الله تعالی سره دی باق هغه باقي پاتې کېدونکي دي، هغه چې دی نو باقي پاتې کېدونکي دي. نو ته چې څه په دې باندې اخلي ثمن قلیل دی لږ دی او هغه چې تاسو کوم څه دي هغه ختمیږي او چې کوم د الله تعالی سره دی نو هغه پاتې کېږي. دنیا ټوله چې دی نو هغه ته مراد ده. ثمن قلیل نه مطلب دا نه دی چې لږې واخله او ډېرې چې دی نو هغه مه اخله. وایایا او خاص زمانه فتقون پس ویرېږئ تاسو. اوس د دې آیات موږ مطلب دا ویلو چې ولا تشترو تاسو مه اخلئ زما په آیتونو باندې ثمنا قلیله دنیا لږه. او مطلب موږ دا بیان کړو چې یهودو به چې دی نو ځینې مسایل نه بیانول او هغه به یې پټول او د هغې د دې دپاره به یې پټول چې د خلکو نه
کومه ماهانه او سالانه پیسې راته میلاویږي چې هغه بندې نشي. نو د دې آیت دا مطلب شو. خو د دې آیت نه علماء کرام دا مثلا ثابتوي چې کوم ختمونه قرآن خوانینې چې هغه په کورونو کې کیږي او په هغې باندې چې دی نو پیسې ورله ورکړی کېږي هغه لوستونکو د قرآن کریم ته، نو هغه هم په دې کې راځي چې تاسو د الله تعالی په آیتونو باندې پیسې مه اخلئ. مفتی رشید احمد صاحب احسن الفتاوا کې په دې کې چې مختلف صورتونه ذکر کړي او هغه فرمایي چې په دې باندې چې دا څونه قسمونه د قرآن خوانینې دي هغه ټول چې کوم دی نو په دې کې راځي په دې آیت کې چې تاسو د الله تعالی په آیتونو باندې پیسې مه اخلئ. اگر که هغې په دې نیت باندې نه ورکوي خدای صورتا یو قسم نه چې دی نو دا معامله ده چې قارین یا طالبان ته راولي او په کور کې چې دی نو هغه کښېنې او په هغو باندې تلاوت وکړي او بیا چې دی نو هغو له روټۍ ورکوي یا له پیسې ورکوي، نو دا داسې شوله لکه چې تا د هغو د قرآن کریم هغه بدل دی له چې دی نو دلته خلاص. په دې باندې به تاسو کېدای شي د بندیالوي صاحب بیان اورېدلی چې طالبان دا ختم چې دی نو کوي نه، او موږ په خپله چې دی نو دغه ختمونه به م کول. یو زمونږ یو تره زوی و هغه هم یو ځل یو ختم کې زمونږ سره ناست و، نو هغه کراچۍ کې مونږ وو، نو هغه ختم ته تلي، نو هغه مهاجرو نه زنانه هم راسته چې دی نو خواته ناسته وه، بوډۍ زنانه وه. نو د ټولو وړو چې دی نو هغه خو چل ورتلو چې یاره دوه پاڼې به اړی، نو دوه پاڼې به اړوئ، نو هغو سپارې ختمې کړې. نو هغه چې دی نو که په اخلاص باندې سپاره شروع کړې وه او ایله دوه پاڼې چې کوم دی نو ویلې وي او وړو سپارې کېښوستې او دا اوس لګې دی. ښځه ورته ګوري نو چې کله یو ورته اشاره کوي بل ورته اشاره کوي چې زر کوه، نو هغه ښه په ښکاره باندې دوه درې پاڼې واړوئ نو ښځې ولیدې. دی نو ورته وویل چې ده خو درې پاڼې یو ځای واړولې، نو هغه یوازې هغه نه وې اړولې، ټولو دغه شانته اړولې وي، خو هغه نورو چې په چل کې واړولې او هغه غریب ساده و، نو هغه چې نو هغه ښکاره شو. نو خلک دا چې یو خو د قرآن کریم بېادبي کېږي، ختم په نوم باندې چې کوم دی اصل قرآن کریم د تلاوت سره لوبي، یو آیت وی او درې پرېږده، یوه رکو وی او په منځ کې چې دی نو دوه درې رکو چې دی نو هغه پرېږده، او دا واته کسان چې دی نو هغه به څنګه ختم وکړي په دونه په یوه ګنټه کې چې دی نو قرآن کریم ختم شو. نو دا زموږ مدرسې ته اکثر خلک راځي ختم دپاره، موږ کوشش کوو چې ویلي وو او هغو ته موږ ویو چې دلته به په صورت یاسین وویو او هسې په قرآن کریم باندې لوبې مه کوئ. او نو د دې وجې نه هغه فرمایي چې ولا تشترو بآیاتي ثمنا قلیلا، زما په آیتونو باندې چې دی نو لږې پیسې هغه مه اخلئ. په دې کې علما کرام فرمایي چې کله ځینې ځایونو کې داسې کېږي چې مړي پسې ایصال ثواب کېږي. ایصال ثواب مطلب دا دی چې هغه قارین راولي او دا خصوصا چې دی نو دا په اوومه باندې یا په څلوېښتمه باندې یا په هر جمعرات باندې چې دی نو دا کوي. بریلیانو کې چې دی نو دا شی ډېر زیات عام دی، او چې راولي نو بیا هغو له پیسې هم ورکوي او هغې بیا تلاوت کوي او هغه تلاوت باندې بیا چې کوم دی نو ثواب مړي ته بخي. علما کرام اکثر چې دی نو په خپلو کتابونو کې دا لیکلي دي چې دا بالکل حرام دی. دا پیسې چې څوک اخلي په دې تلاوت باندې، نو دا تلاوت کوونکي او پیسې اخیستونکي او دا پیسې ورکوونکي دا دواړه چې دی نو ګناهګار دي. نو چې دی په دې تلاوت باندې ګناهګار شو، نو مړي ته به د ګناه د کار نه څنګه ثواب ورسي. نو دې وجې نه صحیح طریقه دا ده چې هر یو کس بس بغیر د څه لالچ او د تمې نه په مړي پسې چې دی نو ځان لا تلاوت وکړي او د هغې ثواب چې هغه ته کوم میلاویږي هغه وایي الله دا پلانکي مړي ته چې دی نو ورسوه، دا ثواب چې کوم ماته میلاویږي نو پلانکي ته چې دی نو ورسوه. دا صحیح طریقه ده. او باقي پاتې شو دغه طریقې او داسې را خلک را جمع کول، نو دا شریعت چې دی نو ښه نه ګڼي. یوه مسله په دې آیت کې بله پاتې شوه. ځینې کسان لکه د دې وخت عثماني، تاسو به یې نوم اورېدلی، مسعود الدین یا مسعود الرحمن عثماني په کراچۍ کې یو کس تېر شوی، د هغه ډله د هغوی وایي چې قرآن کریم په تعلیم باندې یا د احادیثو په تعلیم باندې یا په اذان باندې پیسې اخیستل دا هم چې دی نو حرام. نو علما کرام فرمایي چې دغه هم زیاتی دی او دا هم صحیح نه ده. ولې؟ ځکه علما کرام فرمایي چې اوله زمانه داسې و چې امام صاحب به د دې آیت د وجې نه دا فتوا ورکوله، امام ابو حنیفه صاحب، چې د قرآن کریم په تعلیم باندې پیسې اخیستل دا ناجایز دي، حرام دي د دې آیت د وجې. او بیا په هغه زمانه کې د دې وجې نه هغو فتوا ورکړې وه چې یاره د بیت المال د مسلمانانو وو، نو هغو به مسلمانانو چې کوم علماو هغو له به پیسې ورکولې
د هغو وظیفه به د بیت المال نه وه، نو د عامو خلکو نه به هغو پیسې نه اخیستې، د بیت المال نه به د هغو تنخواه مقرره وه. بیا داسې وخت راغلی چې ورو ورو دا د قرآن کریم تعلیم چې دی نو دا خلکو پرېښوستو، لکه د حکومت په سطح باندې د دې څه ویلیو او د دې څه اهمیت پاتې نه شو، نو هغو به بیا د داسې علماو دپاره چې دی نو وظیفې نه مقرر کوئ او نه به یې ورکولې، پیسې تنخواګانې به ورله نه ورکولې. نو د هغې د وجې نه هغه علماو هغه حالاتو ته وکتل چې یاره دا خو ورو ورو چې کوم دی نو دا قرآن کریم دا تعلیم دا پاتې کېږي، او که چېرته یو کس داسې چې هغه موږ یو عالم ته وویو چې ته په مدرسې کې کښېنه ماشومانو ته سبق ویوه او په دې باندې پیسې اخیستل خو جایز نه دي، حرامې دي، نو ځان یې ګټم او بیا وځه. نو وایي د دې د وجې نه به نقصان دا وشي چې د قرآن کریم هغه بنیادي تعلیم هغې نه به چې دی نو مسلمانانو ماشومان هغه محرومه شي، او چې هغې د دینه محرومه شو نو هغې د ټول دین نه چې دی نو محرومه کېږي. نو دې وجې نه هغې اجازت ورکړی دی په دې وجه باندې چېرې دا د دین نقصان دی او دین ضرورت لري دې خبرې ته چې دې علماو له موږ په دې باندې چې کوم دی نو پیسې ورکړو. او کله کله داسې کېږي چې د دین د یو نقصان د وجې نه یوه مسله چې دی نو هغه جایز کېږي. د دې مثال د دې دا دی چې نبی علیه صلات وسلام کله وفات شو، نو نبی علیه صلات وسلام په خپله دا فرمایلي چې تاسو به جنازه نه لیټ کوئ، یو څو کارونه چې دا به نه لیټ کوئ. یوه په هغې کې دا وه چې جنازه تیاره شوه هغه به نه لیټ کوئ. د نبی علیه صلات وسلام جنازه تقریبا په درېیمه ورځ باندې هغه نبی علیه صلات وسلام جنازه شوې ده او نبی علیه صلام ښخ شوې. حالانکې صریح او ښکاره احادیث موجود دي چې تاسو به چې دی نو دا نه لیټ کوئ، جنازه به نه لیټ کوئ او تدفین د یو مړي به نه لیټ کوئ. خو دلته چې دی نو دا لیټ شو، د هغې وجه څه ده؟ د هغې وجه دا ده چې خلافت د مسلمانانو په هغې باندې اتفاق نه و راغلی، او هغه کار چې دی نو هغه ضروري و بغیر د خلیفه نه د مسلمانانو په منځ کې انتشار پیدا کېدو. نو د هغه انتشار د ختمولو دپاره مسلمانانو په خپلو مشورو کې لګېو او د جنازې د نبي علیه صلات وسلام د هغې نه چې دی نو هغې مشغوله او مصروفه. نو د دې وجې نه علما کرام فرمایي چې د هغو په دې جنازې په دې خلافت په دې کار باندې مشغولېدل هغه بالکل جایز و، او د هغې د وجې نه دا جنازه چې کوم دی نو هغه لیټ کېدل دا هم جایز شو. دا ولې؟ ځکه چې دا دواړه د دین ضرورت و، خلیفه مقرر کول په خپل وخت باندې دا د دین ضرورت و، نو ځکه د هغې د وجې نه د جنازې د لیټ کولو اجازت وشو. اوس دلته د دین ضرورت دی چې یو عالم له د هغه د وخت موږ تنخواه او پیسې ورکړو چې هغه په مدرسې کې کښېني چې د دین دا بنیادي تعلیم چې دی نو هغه څه شي هغه په ځای باندې پاتې شي او د هغې نه مسلمانان محرومه نه شي. دا اول علماو د قرآن کریم د تعلیم دپاره دا اجازت ورکړو، او بیا اجازت ورکړو د دې چې د هر هغه کار چې هغه د هغې د پاتې کېدلو د وجې نه د دین نقصان کېږي. مثال په طور باندې مؤذن یا مثال په طور باندې امام، دیو دپاره چې دی نو علماو اجازت ورکړی دی، خو پاتې شو ایصال ثواب په هغې باندې پیسې اخیستل د دې د وجې نه د دین که چېرته یو کس پسې په داسې جمع اجتماعي شکل باندې موږ ایصال ثواب ونه کړو، ختم پسې ونه کړو، نو په دې کې د دین هېڅ نقصان نشته دی. د دې وجه علما کرام فرمایي دغه خبره په خپل ځای باندې دا حرامه ده چې ته خلک راولې او په هغو باندې قرآن ویې او بیا ورله پیسې ورکړې. ولې؟ که دا پاتې شو د دې د وجې نه د دین نقصان نه کېږي. خو که امامتي د امام پاتې شوله، اذان پاتې شو چې هغه د دین بنیادي هغه نښه ده او شاعر دی، دغه رنګې د قرآن کریم تعلیم پاتې شو، نو دې کې د دین نقصان دی. ځینې خلک وایي دا د امام ضرورت دی، نه د امام ضرورت نه، دا د دین د ضرورت د وجې نه علماو چې جایز کړي. نو الله تعالی فرمایي ولا تشترو او ما اخلئ تاسو بآیاتي په آیاتونو زما باندې ثمنا قلیلا دنیا لګه وایایا او خاص زمانه فتقون پس ویریږئ تاسو ولا تلبسوا الحق او مه ګډوډوئ تاسو حق بالباطل د باطل سره وتکتموا الحق او مه پټوئ حق وانتم په داسې حال کې چې تاسو تعلمون که پوهېږئ. یهود به دغه چل کو چې خبره به یې ګډه وډه کړه، چا به دې تپوس وکړو د یوې مسلې په باره کې، نو هغې مسلې په ښکاره کولو کې به چې د ده نقصان و، خبره به یې ګډه وډه کړه، د هغه نه به چې نن خپل سوال میر شو. نو دې وجې نه الله تعالی فرمایي داسې چل مه کوئ چې حق چې دی نو هغه د باطل سره ګډوډی. یا لکه مثال په طور باندې یو بدعت کار دی او هغه چې دی نو هغه د سنت سره ته ملاو کړي او د هغې د وجې نه چې دی نو هغه حق او باطل پټ کړي، دا هم صحیح نه ده. استاد محترم زمونږ غلام حبیب شیخ صاحب هغه به فرمایل چې ما یو عالم په یو
د بدعاتو په یو عرس کې چې دی نو ما ولیدو هغه عالم په خپله باندې ښه چې دی نو هغه متبع سنت خو هغه ما ولیدو چې هغه هغه ځای کې و نو هغو به بیا ډېر افسوس کو چې یاره ته په یو ځای کې د یو کار چې کوم دی نو رد نشي کولی نو ته ولې هغې کې چې کوم دی نو شرکت کې او ستا د دې شرکت د وجې نه چې دی نو خلک هغه کار ته بیا جایز وایي مفتي مجتبی صاحب هغو په درس کې به فرمایل چې دا د یهودو او د غیر دینو یو غټ سازش دی چې حق او باطل چې کوم دی نو د هغې هغه تمیز ورکي او د هغې هغه بنیادي پهچان د هغې ورکي نو بیا خلک څه کوي خلک دا وایي چېرې د پلانکې چې په کومه نظریه دی دام صحیح ده پلانکې دی نو دام صحیح ده لکه اکثر موږ دا اورو چې ځینې خلک وایي یاره دا پلانکې چې هر یو کس له پکار دی چې په خپله نظریه باندې قایم پاتې شي څه پته لګي پلانکې صحیح پلانکې صحیح یو چې کوم دی نو نعیم بټ نومې دی پسه نومې دی یو تبلیغي دی د هغه یو بیان مې اورېدو هغه یاره احمد رضا خان صاحب اشعار دی او هغه ما په روضه رسول باندې وویلې او زما د زړه کیفیت څه عجیبه شو وی بیا ما وویل چې یاره بس چا پسې خبرې نه دي په کار پته نه لګي څوک به چې دی نو په حق دی ده ته اوس دا پته نه لګي چې هلکه دا حق معیار څه دی نو ته خو په خپل ایمان کې چې دی نو شکي تا ته دا پته نشته چې ته په خپله حق یې ته په باطل باندې نو دې وجې نه دا د باطل چې کوم دی نو بنیادي دغه دی دا چې د دجالیت هغه بنیادي فتنه ده چې حق او باطل د دې هغه پهچان ورکي نو بیا به هر یو کس چې دی نو هغه به بس په وهم کې اخته شي یاره پلانکې هم کیدای شي صحیح کیدای شي څه غلط دی نو پلانکې صحیح نو دې وجې نه الله تعالی فرمایي چې ولا تلبسوا الحق بالباطل حق او باطل چې کوم دی نو هغه مه ګډوډوئ مشه شیخ به شعر کې ویل ما ګډوډوه بدعت ولې ګډوي بدعت سنت د مصطفی سره مخ به لګوي سبا محشر کې مجتبی سره یعنی ته د نبی علیه السلام د سنت سره بدعت ولې یو ځای کې سبا به قیامت کې نبی علیه السلام سره په کومو سترګو میلاوي وتکتموا الحق مه پټوئ حق وانتم تعلمون او تاسو ښه پوهېږئ خو دیو په دې وعدې باندې چې دی نو هغه پورهوالی ونه کړو دې یهودو چې دی نو پورهوالی ونه کړو لکه 68 نمبر صفحه 4مه سپاره سورت آل عمران په هغې کې الله تعالی د دې هغه حالت ذکر کړی 180 آیات دی وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب او یاد کا وخت کله چې واخیستل الله تعالی مضبوطه وعده د هغو کسانو نه چې ورکړل شوی ورته کتاب لتبیننه چې خامخا واضحه به بیانوئ تاسو دې لره للناس خلقو ته ولا تکتمونه او نه به پټوئ تاسو دې لره فنبذوه نو دی وغورځولو دا وراء ظهورهم وروستو د شاګانو د دی نه واشتروا به ثمنا قلیلا او وایخستلې په دې باندې وایخسته په دې باندې ثمنا قلیلا دنیا لږه دنیا یې غوره کړه او د دې کتاب بیان چې دی نو هغه پرېښودو نو ګوره د دې اصل هلته چې د الله تعالی وایي چې تاسو زما په ایتونو باندې پیسې مه اخلئ نو هغه مطلب په دې باندې مه اخلئ چې تاسو مسله پټه کوئ او د خلکو نه پیسې واخلئ او دلته هم چې دی نو ګوره بله دا مسله هم ښکاره معلومه شوله چې لږې پیسې پرې مه اخلئ نو دې دا مطلب نه دی چې ډېرې پرې واخلي نو د هغې به اجازت وي ولې یو الله تعالی خو د هغو په باره کې فرمایي چې دوی پرې لږې پیسې واخلي نو چې لږې پرې واخلي نو بیا خو مطلب دا دی چې هغو له دا جایز وي هلته خو الله ویل چې لږې پرې مه اخلئ بدعتین وایي لږې چې پرې نه اخلي چې ډېرې پرې اخلي خیر دی خو لږې پرې مه اخله نو یهودو خو پرې لږې اخیستې او الله وایي دا غلطه وکړئ نو د دې نه مراد ټوله دنیا ده واشتروا او واخیستله دی به په هغې باندې ثمنا قلیلا دنیا لږه نو الله تعالی فرمایي وتکتموا الحق او تاسو پټوئ حق وانتم تعلمون حال دا چې تاسو پوهېږئ مسند دارمي کې امام دارمي یو روایت ذکر کړی او هغه ته امام قرطبي صاحب رانقل کړی او امام قرطبي صاحب نه په اردو کې معارف القرآن کې مفتي شفیع عثماني صاحب هغه رانقل کړی ما په خپله په معارف القرآن کې کتلی نو هغوی فرمایي چې سلیمان ابن عبدالملک دا یو بادشاه و د نبی علیه السلام زمانې ته نږدې و هغه یو ځل مدینې منورې ته رالی د مسلمانانو زاړه چې کوم خلفا او امیران به هغو به د خپل ځان د اصلاح کوشش کوو یو خو وست یو خو باقاعده برین واش د هغو شوی فکري اعتبار سره هغه چې دی نو هغه کافر وي هسې ظاهریت کې چې کوم دی نو هغه د مسلمانانو جامې خو نور فکري اعتبار سره ذهني اعتبار سره هغه اسلام ته بالکل په داسې حیثیت په داسې نظر باندې ګوري چې لکه دا بس هسې یو شی دی هسې یوه لوبه ده نور د هغو چې کوم دی نو څه حیثیت نه وي مخکې چې کوم دی نو خلفاو هغو به د خپل ځان د اصلاح کوشش کوو نو هغه چې دی نو مدینې منورې ته رالی
او هلته تپوس وکړو چې داسې څوک شته دی چې هغه صحابه لیدلي نو خلکو ورته وویل چې یو کس شته دی عالم دی او هغه صحابه لیدلي نو هغه یې راوغوښتو د هغه نوم ابو حازم تابعي او ابو حازم انتهایی لوی عالم او انتهایی حق پرست عالم حق خبره به چې دی نو هغه ښکاره کوله هغه چې راغلی سلیمان بن عبدالملک هغه ته وویلې چې دا څه بې وفایي ده چې ته زموږ ملاقات ته نه راځې او ټوله دنیا راغلې ده غټ غټ علما په هغه وخت کې امام شهاب زهري لوی عالم دی هغه راغلی او د هغه خوا ته ناست نور علما هم د هغه خوا ته راغلي ځکه د مسلمانانو خلیفه او د هغه په لاس باندې بیعت کړی نو هغه ویل ما نه ته په ژوند کې لیدلی نه تاسې لیدلی نه ما ته پته ده دا زمانه خو نه وه چې میسج خور شو چې پلار کې راځي نو په دې کې چې دی نو اوس ما ته چې دی نو ګناه نشته دی بهرحال هغه ته تپوسونه شروع کړل یو تپوس یې دا وکړو چې دا څه وجه ده چې موږ د مرګ نه یېرېږو او مرګ چې دی نو نه خوښوو نو هغه ورته وویلې ځکه چې تا خپل آخرت چې دی نو وران کړی دی خپل قبر دې وران کړی دی ستا قبر چې دی نو آباد نه دی ویران دی او دنیا دې خپله چې دی نو آباده کړې ده او ښکاره خبره ده چې د آباد ځای نه سړی ویرانې ته ځي نو زړه چې دی نو نه غواړي هغه ویل ښه بل تپوس یې دا وکړو چې موږ به د الله تعالی سره په کوم شان باندې ملاویږو په کوم حیثیت باندې به د الله تعالی سره موږ ملاویږو نو هغه ورته وویلې کو په دنیا کې د ژوند صحیح تیر کو د اعمالو د تابعداري او پابندي دې وکړله نو ته به آخرت ته په داسې شان کې د الله تعالی سره ملاویږي لکه په دنیا کې یو کس سار مزدورۍ ته لاړ شي او ځان ستړی کړي او ماښام بیا چې کوم دی نو هغه مزدوري واخلي نو بیا هغه خپل کور ته چې راځي نو هغه بیا ښه خوشحاله د دنیا ژوند کو دې صحیح تیر کړو بس خوشحاله به د الله تعالی خوا ته ځي او که چېرته داسې وو چې تا خپل ژوند چې دی نو صحیح تیر نه کړو د اعمالو پابند نو بیا به ته داسې ځې لکه یو غلام د بادشاه نه د خپل مالک نه وتښتي او دا مالک په ده پسې چې کوم دی نو نوکران ولیږي او دا راونیسي او بیا یې راولي او د هغه مالک ته یې پېښ نو په دې شان کې به چې کوم دی نو ته د الله تعالی مخې ته چې دی نو هغه حاضرېږي هغه خلیفه مسلمان و هغه په دې باندې جړا شو بیا یې وویلې چې ستا څه ګمان دی زه به څنګه یم هغه ورته وویلې چې بس خپل ځان کې د الله تعالی کتاب ته پېښ کړه په خپله به ته پته ولګي ویل د الله تعالی کتاب خو لوی کتاب دی کوم آیت ته ځان پېښ کړه هغه ورته وویلې د سورة انفطار دې آیت ته ځان پېښ کړه چې ان الابرار لفي نعیم و ان الفجار لفي جحیم یقینا نیکان هغه په نعمتونو کې او یقینا بدکاره چې کوم دی نو د ګناه والا هغې به په دوزخ کې نو هغه وویلې چې ټیک ده زه ګناهګار یم خو د الله تعالی دا رحمت چې موږ اورو چې د الله تعالی رحمت پراخه دی نو د هغې زما لپاره څه حصه نشته دی نو هغه ورته وفرمیل چې د الله تعالی رحمت خو دی خو ان رحمت الله قریب من المحسنین د الله تعالی رحمت نیکانو ته نږدې دی بس ته ځان نیک بیا یو څو تپوسونه دې نور وکړه یو تپوس پکې دا چې په عبادتونو کې بهترین عبادت کوم یو عبادت دی هغه ته وفرمایل چې بهترین عبادت دا دی چې کوم فرایض او واجبات په تا باندې دي چې هغه ته ادا کړي او کوم حرام شی نه دي د هغې نه ته ځان وساتي لکه مثلا د مانځه د روژې د زکات وغیره چې کوم فرضي حکمونه دي د هغې ته خیر وساتي او دا د حدیث کې هم راځي چې یو کس غواړي چې زه لوی عابد جوړ شم نو اتق المحارم تكن اعبد الناس د حرامو نه ځان وساته بس په خپله باندې به لوی عابد لوی زاهد چې دی نو ته جوړ شي بیا هغه د نورې خبرې تپوس یې ته وکړو دا یې تپوس وکړو چې ما ته چې کوم دی نو څه وصیت کې نو هغه ته یې دا وصیت وکړو چې د الله تعالی کوم حکمونه چې په تا باندې دي هغه پوره کړه کوم حقوق د بندګانو په تا دي هغه د هغې خیر وساته او چې کوم ځای کې الله تعالی ته منع کړی چې دې ته حاضري ونه کړي نو چې هلته حاضر نه شي او چې د کوم ځای ته حکم کړی دی چې هلته حاضر شه نو چې د هغه ځای نه غیر حاضر نه شي بیا یې ورته چې کوم دی نو نور تپوسونه یې دې وکړه په هغې کې یو تپوس یې دې دا کړی و چې ستا څه خواهش دی چې زه یې پوره کړم نو هغه ورته ویلي و چې زما خواهش دا دی چې دوزخ نه مې بچ کړي هغه ورته ویلي چې دا خو زه نشم کولی بس ویل د ځان خیال ساته او ته زما ضرورتونه چې نشي پوره کولی بیا یو څو خبرې ورته کړې وې یوه خبرې په هغې کې دا وه
چې ستا مشران چې کوم دی نو هغو په زوره باندې د مسلمانانو حکومت اخیستی دی او د مسلمانانو دا خوښه نه وه چې ستا قسمه کسان هغه د مسلمانانو خلیفګان شي، خو تاسو خلیفه شوئ، نو تاسو به چې کوم دی نو د دې مسلمانانو د حقوقو اوس چې دی نو خیال ساتئ. نو دا خبره په یو کس باندې چې دی نو بده ولګېده. هغه ورته وویلې چې لږ خیال ساته، ته له بادشاه مخې ته چې دی نو ولاړ. هغه ورته وویلې ښه ته ما ته اوس دا خبره د دې خبرې خو ما ته الله تعالی حکم کړی دی چې ولا تکتموا الحق، تاسو حق مه پټوئ، چې کومه خبره دا حقیقت دی هغه ته زه بیانوم. دا سلیمان بن عبدالملک د ده په خبرو انتهایي متاثره شو. بیا ده ته وویلې چې ته زموږ سره خوښه یې نه ده چې زموږ سره چې دی نو پاتې شي او زما سره چې دی نو یو ځای اوسېږي، زه به ستا نه دا خبرې اورم. هغه ویل معاذ الله چې زه د الله تعالی پناه غواړم د دې خبرې، زه ستا سره چې دی نو دغه ژوند تېر کړم. ویل ولې؟ ویل ځکه چې ستا چې کوم عیش و عشرت دی دا به زه وینم، زما توجه به ټوله دغې ته اوړي، هسې نه چې زما دغه طرف باندې چې دی نو ژوند روان شي او زه چې دی نو په حرامو کې اخته نه شم. بس اجازت یې ترې وپوښته او لاړه ترې. نو دې سلیمان بن عبدالملک هغه ته چې کوم دی نو پیسې ولېږي، 100 اشرفۍ یا 100 دیناره هغه چې دی نو ده ته ولېږلې. نو هغه ته چې کله ورسېدې هغه خط ولیکو ده ته واپس او پیسې راولېږي او ده ته یې وویلې خو ته ماله په دې وجه باندې دا پیسې راکړې چېرې ما تا ته نصیحت کړی دی، نو دا خو زه ځان لپاره داسې بد ګڼم لکه څنګه چې د خنزیر یینه او د هغې غوښه زما لپاره حرامه او کو د دې وجې نه راکړې چېرې دا زما وظیفه ده او زما تنخوا ده په بیت المال کې، نو زما نه لوی لوی علما شته دی، تا هغو له دا ولې نه ورکړې. بهرحال هغې ورته چې کوم دی نو واپس راولېږي، لوی عالم و دغه. نو الله تعالی فرمایي وتکتموا الحق، حق چې دی نو تاسو مه پټوئ وانتم تعلمون، په داسې حال کې چې تاسو پوهېږئ. واقیموا الصلاة، او پابندي کوئ د مانځه. دا هغه حکمونه دي چې د هغې په دې کې چې کوم دی نو د اصلاح پروګرام د هغې حکمونه دي. واقیموا الصلاة، او پابندي کوئ د مانځه. وآتوا الزکات، او ورکوئ زکات، ورکوئ رکوع کوئ مع الراکعین، سره د رکوع کوونکو نه. دا بني اسرائیلو ته چې دی نو حکم دی د نبي علیه السلام په زمانه کې. او کوم ځای کې مخکې مونږ چې دی نو د مانځه په باره کې هغه اهمې مسلې بیانې کړې وې، تقریبا 10 آیاتونه مونږ راړولي وو، بهرحال هغه به پرېږدو. دلته یو سوال ذهن کې راځي چې الله تعالی بني اسرائیلو ته فرمایي چې تاسو رکوع کوئ مع الراکعین، سره د رکوع کوونکو نه. د دې څه مطلب دی چې د رکوع کوونکو سره تاسو رکوع کوئ؟ نو د هغې جواب دا دی چې بني اسرائیلو په مانځه کې چې نو نور ارکان وو، لکه قیام پکې و، سجده پکې وه، قاعده پکې وه، خو د هغو په مانځه کې رکوع نه وه. نو الله تعالی هغو ته وفرمایل چې تاسو به هله کامیابېږئ چې تاسو رکوع د مسلمانانو سره وکړئ، یعنې عبادت ستاسو هغه د دې پیغمبر عبادت یې او په ده ایمان راوړئ. ورکوئ رکوع وکړئ تاسو مع الراکعین، سره د رکوع کوونکو نه. مفتي شفیع عثماني صاحب په دې آیت باندې لیکلي چې د دې نه یو دا خبره معلومه شوله چې تاسو چې دی نو رکوع کوئ د رکوع کوونکو سره، تاسو د جمع مونځ خیال ساتئ، ځکه چې رکوع د رکوع کوونکو سره هله کېږي چې کله ته په جمع کې د هغو سره شریک شي، نو هله به د هغې چې کوم دی نو خیال هغه وساتلی شي. او علما کرامو بیا فرمایلي چې د جمع مونځ دا واجب دی، خو دا سنت مؤکده ده. ځینې علما کرام فرمایي چې دا واجب دی، خو زیاتره علما کرام فرمایي چې دا واجب نه دی، دا سنت مؤکده ده. مطلب داسې سنت مؤکده ده، خو بغیر د عذر نه چا پرېښوستو قیامت کې به دا ملامت دی. ثواب خو په خپل ځای باندې د هغه کمیږي، هغه خو د یو د 27 نه چې کوم دی نو یو درجې ته د هغه ثواب رالوېږي، هغه په خپل ځای، خو د هغې سره سره چې دی په دې باندې به ملامته کېږي. او د دې وایي داسې مقام دی لکه څنګه چې د سحر د مانځه د سحر د سنتو مقام دی، چې سحر سنت نبي علیه صلات وسلام نه چې دی نو هغه په سفر کې پرېښي دي، نه په حضر کې پرېښي دي، نه په اقامت کې پرېښي دي. او نو او عامو خلکو ته هم د دې حکم دی چې تاسو دا کوئ. او په سورلۍ باندې نبي علیه السلام نه دي کړي، نبي علیه السلام به د هغې لپاره راکوزېدو، حالانکې سنت دي. وایي دا جمع داسې سنت دی لکه څنګه چې دغه سنت مؤکده د سحر دی چې هغه په ټولو سنتونو کې د ټولو نه مضبوط سنت دی. د دې وجې نه چې امام ولاړي او ته دا کولی شي چېرې زه د هغه سره یو رکعت یا اخرنۍ قاعده را لاندې کړم، نو په جومات کې به داسې ځای کې ودرېږه چې هلته د امام اواز نه راځي. اول خو پکار ده چې موږ سنت و عادت جوړ کړو چې په کور کې وو، او په کور کې د مشرانو د مانځه چې دی نو برکت وي، بل دا ده چې کشران یې ویني د هغو هم د مانځه سره چې دی نو توجه هغه پیدا کېږي، شوق یې پیدا کېږي چېرې موږ هم مونځ وکړو. نو د دې چې دی نو خیر ساتل پکار دي. ځینې کسان چې دی نو هغه د سنتو بلکل خیر نه ساتي، د جمعې د مانځه نه پس یا مخکې چې نو هغه سنت نه کوي. خطبې هم په داسې وخت کې راځي چې هغه بس امام خطبه وایي،
حالانکه د خطبه اوریدل واجب دي. او حدیث کې راځي من رغب النکاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. نکاح زما سنت دی، څوک چې زما د سنت نه مخ واړي نو دا زما نه دی. علما کرام فرمایي دا اوله خبره خو خاص ده نکاح سره، خو دا دویمه خبره عامه ده چې فمن رغب عن سنتي دا قضیه عامه ده، یعنی چې د هر سنت نه چا مخ واړو نبی علیه السلام فرمایي هغه زما نه دی. او سنت علما کرام دا غي تعریف هم کوي چې قیامت کې به نبی علیه السلام یا د فرشتو په ذریعہ باندې د دنه د دې ملامتیا و پیرازي چې ته څنګه د پیغمبر سنتي وي، دا د پیغمبر امتی وي چې دا دغه سنت چې کوم دی نو هغه نه کول او دا غي چې مخ اړو. نو په دې سنت سجدنو د مانځ کې کوم نقص راځي خلل راځي نو هغه پوره کی. نو ځکه الله تعالی فرمایي ورکاو رکوع کوي تاسو مع الراکعين سره د رکوع کوونکو نه اتأمرون الناس، بل قباحت د يهودو ذکر کوي چې هغه ترک عملو. آیا حکم کوي تاسو خلکو ته بالبر د نیکۍ وتنسون، او حال دا چې تاسو وتنسون او هیروي تاسو خپل ځانونه، وانتم په داسې حال کې چې تاسو تتلون الکتاب الولي کتاب لرا افلا تعقلون، تاسو د عقل نه کار نه اخلئ. نو دا لوی چې کوم نه د شرم خبره ده چې سړی بل ته چې نو مسلې کوي او بل په خپل په عملي کوي. نو لوی دغه خبره ده، د پیغور خبره ده چې په خپل نه کوي او موږ ته چې نو لګي، او دا ګرانه خبره ده. علماء کرام فرمای وصفت التقى كأنك ذو تقى وريح الخطايا من ثيابك تصدع، چې تا د تقوا دسی بیان وکړو، دسی صفت ولا وکړو چې بس ته خو بس خاص ته تقوا دار، حالانکه ستا د جامونه د ګناهونو بوی راځي. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم. فخپل د دسی اخلاقونه منه مکو چې په خپل باندې ته چې دین هغه کې په خپل باندې کې او نور خلک یې منه کې، او دا چې دینو لوی عار او لوی پیغور دی چې په خپل کې او نور چې دینو دا غي نه منکه. خو یو خبره دلته چې دینو علماء لیکلي ده، امام قرطبي صاحب فرمایي چې ګوره د يهودو ته الله تعالی تاسو خلکو ته د نیکۍ حکم کوي او په خپل باندې تاسو ځانونه هیروي، یعنی ګناهونه دغه هغه نیکی په خپل باندې نه کوي. د دې وې دا مطلب نه چې الله تعالی هغه ته دا ویلي چې تاسو د نیکی دا حکم چې دینو دا غلط دی، نه، د نیکی حکم تاسو صحیح دی، خدا خبره غلطه ده چې په خپل باندې ته چې دینو نه کوي. نو زید چې دینو صحابه کرامو د کردار نه دین خور شوی دی چې خلکو به هغې لیدل او د هغو کردار به داسې و چې په خپله به په هغې باندې هغه عمل نو د هغې د وینا نه مخکې د هغو هغه عمل به چې دینو په کتونکو باندې اثر کول. نو مفتی شفیع عثماني صاحب فرمایي چې یو کس د نیکې خبرې حکم کوي او په خپله چې دینو نه کوي، نو دلته چې دینو د دوه کارونه دي، دوه عبادتونه دي، یو عبادت په خپله کول دي، یو د هغې بل ته چې دینو حکم کول دي. نو که په خپله یو کس یو کار نه کوي او بل ته چې دینو حکم کوي، نو د دې دا مطلب نه شو چې د ده دا حکم کول بل ته دا ګناه شوله، نه. مثال په طور په کور کې یو مشر چې کوم دی نو هغه په خپله لمونځ نه کوي او کشرانو ته د مانځه حکم کوي، نو د هغه دا حکم کول دا صحیح دي، خو دا ده چې ستا د خبرې اثر به الی، د حکم اثر به الی چې په خپله خو یې وکړه، چې دې په خپله نه کې او په خپله چې کوم دی نو ستاسو د دې څه اهمیت نشته دی او ته ماشومانو ته وایې چې مانځه ته پاڅئ او په خپله ودئ، نو هغو به ستا ته ګوري چېرې ته یې نه کوې نو موږ یې څنګه وکړو، نو ستا د خبرې وزن چې دی نو هغه به ختم شي. اشرف علي حکیم الامت اشرف علي تانوي صاحب فرمایي چې کله زه په خپلو عاداتو کې سوچ کوم ما ته یو عادت داسې معلوم شي چېرې هغه ښه نه وي، نو زه د خلکو په منځ کې په واز او په نصیحت کې چې دی نو دا عادت چې دی نو بدي بیانوم، نو د هغې د وجې نه الله ما ته توفیق راکړي چېرې دا بدي ده نو ته یې په خپله ولې کړې، نو بیا دې زه په خپله هم چې دی نو ځان ساتم. نو الله تعالی فرمایي اتأمرون الناس، آیا تاسو حکم کوئ خلکو ته بالبر د نیکۍ وتنسون او هیروئ تاسو انفسکم خپل ځانونه وانتم په داسې حال کې چې تاسو تتلون الکتابه لولئ کتاب لره افلا تعقلون، تاسو د عقل نه کار نه اخلئ. واستعینوا او مدد حاصلوئ تاسو بالصبر په صبر کولو سره والصلات او په مانځه سره. مدد حاصلول په مشکلاتو کې دا په صبر کولو سره او په مانځه سره چې دی نو دا د دې الله تعالی حکم کوي. او حدیث مبارک کې راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام ته به کله مشکل راغلی، مشکل به ورته پیښ شو، نو نبی علیه الصلاة بادر الی الصلاة، مانځه طرف ته به چې دی نو توجه کوله. نو دوه شیونه دي، یو صبر کول دي او یو چې کوم دی نو هغه
مونځ کول دي. په دې دواړو باندې چې عمل وشي نو مشکل الله تعالی اسانوي. خو صبر د دې علما کرام فرمایي دوه قسمونه دي، یو اختیاري صبر دی، یو غیر اختیاري دی. اختیاري صبر په پیغمبرانو کې لکه ابراهیم علیه السلام اور ته ودانګل او اور ته په دانګلو کې په خپله چې صبر وکړو، دا یې ونه ویل یا الله دا اور دی د دې نه مې بچ کړي. او جبریل راغلی هغه ته ویلې چې ستا زما ته څه ضرورت شته دی؟ نو هغه وفرمایل علمه بحالي حسبه سؤالي علمه بحالي، ما له دا کافي ده چې الله تعالی علم زما په حال باندې شته دی، نور زه سوال سره وکړم. نو هغه اختیاري صبر وکړو، اور ته یې ودانګل. او دغه رنګې د اسماعیل علیه السلام صبر چې پلار ولا په مړۍ باندې چې دی نو هغه چاړه راکاږي او هغه صبر کوي، دا اختیاري صبر دی، دا لوی مقام دی. او یو غیر اختیاري صبر دی. غیر اختیاري صبر لکه یوسف علیه السلام د پلار نه جدا شو چې د هغه جدایي پلار ته چې کوم دی نو ډېره ګرانه وه، خو پلار یې وفرمایل فصبر جمیل، زه به چې نو ډېر صبر کوم، ښایسته صبر به چې کوم دی نو زه کوم، چاته به په دې کې فریاد نه کوم. دا چې دی نو دا غیر اختیاري و، د هغه په لاس کې څه نه و چې یوسف یې را پیدا کړی وي. نو غیر اختیاري طریقې سره خو بیم چې دی نو صبر کول دا خو ډېر ګران کار دی چې بل چاته پکې فریاد نه کوي. صبر جمیل وایي دلته چې بل ته پکې فریاد نه کوي. د حضرت ایوب صبر چې کوم دی نو هغه غیر اختیاري صبر و چې هغه و بیمار 18 کاله په هغه باندې سخته بیماري چلیدلې وه. موږ 3 ورځې بیماري نشو برداشت کولی، د سر درد نشو برداشت کولی، 18 کاله بیماري. ځکه خو الله تعالی فرمایي انا وجدناه صابرا، موږ هغه وموندلو صبر کوونکی. نو د هغه صبر هغه غیر اختیاري و، یعنی مشکل د الله تعالی د طرف نه و، خو د ده په اختیار کې د هغې لرې کول نه و. دا دوه قسمه د صبر شو. ځینې صوفیا هغه د صبر چې کوم دی نو 3 قسمونه بیانوي او هغې فرمایي یو صبر چې کوم دی نو هغه په نیکو دی، لکه نیک کار ته کې په هغې کې چې دی نو ستا په نفس باندې خبره ګرانېږي نو ته په هغې صبر وکړې. سهار مانځه ته چې دی نو پاڅېدل مشکل دی، خو ته د الله تعالی حکم ځان ته دغه کې چې اقیموا الصلاة، الله تعالی فرمایي چې مانځه ته پاڅېږئ او لمونځ وکړئ. نو ته د نفس د هغه خواهش چې هغه خوب دی هغې له ته لته ورکړي او ته په دې تکلیف باندې چې دی نو صبر وکړي، دا ګران کار دی. او دویم صبر دا دی چې مشکل په تا باندې راغلی، څه بیماري د باندې راغله، یا څه کور کې یو کس چې کوم دی نو مثال په طور هغه جدا شو یا وفات شو یا بل ځای ته جیل ته لاړې، ته په دې باندې چې دی نو صبر کوې او ته وایې چې یا الله ما له صبر راکړي، نو دا هم صبر دی او دا هم لوی صبر دی. علما کرام فرمایي د دې ټولو نه لوی صبر دا دی چې ستا مخې ته ګناه او ته هغه ګناه کولی شي او څوک چې کوم دی نو منع کوونکی نه او ته د هغې نه ځان صبر کړي. دا لوی صبر چې کوم دی د دې نمونه هغه حضرت یوسف علیه السلام چې هر طرف ته چې کوم دی نو هغه د ګناه هغه دغه اسباب برابرو او هغه چې دی نو ځان صبر کو او دا یې وفرمایل رب السجن احب الی، چې جیل ما ته چې دی نو ډېر محبوب دی. نو د دې وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي 2 کسان دي چې هغه به الله تعالی د عرش سوري کې چې دی نو قیامت پر ورځ راولي. یو په هغې کې هغه ځوان دی دعته امرأة ذات حسب و جمال، چې زنانه د ګناه دعوت هغې له ورکړو، داسې زنانه چې هغه د جمال او د حسب نسب والا وه، شرافت والا د لوی خاندان والا وه او د جمال والا وه، د ګناه دعوت یې ورله ورکړو او دوی ویل اني اخاف الله، زه د الله تعالی نه یېرېږم. نو داسې کس به چې کوم دی نو دا صبر دا لوی مقام لري. مفتي شفیع عثماني صاحب وروستو چې دی نو هغه په الذین اذا اصابتهم مصیبة کې لیکلي دي چې د صبر مشکل چې کوم دی نو هغه دغه ځای دی. او د ګناه په وخت کې احادیثو کې راځي چې د نامحرمه زنانه نه کوم یو کس سترګې چې دی نو هغه ښکته کړي جعل الله له لذة فی طاعته، د هغه په نیکو اعمالو کې خصوصا په مانځه کې به د هغه الله تعالی چې دی نو خوند پیدا کړي، یجد حلاوتها، چې د هغې خوند به هغه ته چې دی نو محسوسېږي. او دا اله چې کله چې دی نو صبر هغه وکړي، الله دې صبر توفیق راکړي. وانها یقینا دا مونځ لکبیرة خامخا ډېر ګران دی الا علی الخاشعین، مګر نه دی ګران په هغه چا باندې چې هغې عاجزي کوونکي دي. نیک اعمال هغه ګران دي، خو چې نه ګرانېږي نو په هغې کې یو بنیادي خبره ده. هغه بنیادي خبره چې نو هغه دا ده چې هغه شوق، چې کوم ځای کې شوق د انسان وي نو نیک اعمال هغه الله تعالی هغه ته اسانوي. مثال په طور زموږ د درس شوق دی، الحمدلله درس نه چې کوم دی نو موږ په پابندۍ سره راځو او هغه خبره روانه ده، یو پاو چې کوم دی نو موږ وویلو، حالانکې دې کې څومره مسلې چې دی نو هغه تېرې شوي، خو دا هر څه چې کېږي دا په شوق باندې کېږي.
اوس کو مونځ کې چې کوم دی مثال په تور عاجزي زمونږ نه راځي، نو د هغې وجه دا ده چې زړه توجه بل طرف ته ده، او دا کیدی نشي چې زړه او دماغ د انسان هغه په یو ځای کې دی مشغولی او د هغه په مانځه کې چې کوم دی نو دغه راشي توجه دې پکې راشي. دا نشي کېدلی، د انسان توجه دوه ځای نشي کېدلی چې یو طرف ته کم طرف ته توجه کېدله بس بل طرف ته توجه به ختمېږي. نو دې وجې نه د زړه هغه خیالات هغه ختمول او مانځه کې چې دی نو توجه کول دا بنیادي کار دی، خو دا به هله کېږي چې کله د اخرنۍ خبره چې دی نو سړي په ذهن کې هغه خبره څه ده؟ الذین هغه کسان دا عاجزي کوونکي څوک دي؟ الذین هغه کسان دي یظنون چې دی یقین کوي انهم ملاقو ربهم چې یقینا دی ملاقات کوونکي دی د رب خپل سره، وانهم او یقینا دی الیه خاص دغه الله تعالی ته راجعون واپس کېدونکي دي. نو عاجزي په مانځه کې به څنګه راځي چې دقه خبره د سړي په ذهن کې چې زه الله تعالی سره به ملاقات کوم او د الله تعالی سره چې کوم دی نو به ملاوېږم او هغه ته واپسي ده او د دې به چې دی نو تپوس کېږي. او د دې وجې نه احادیثو کې راځي چې مانځه کې سړی داسې چې دی نو دوه مرتبې دي. یوه مرتبه دا ده چې سړی وایي زه مونځ کومه داسې او ګمان دا وکړي چې زه الله تعالی وینم، دا لویه مرتبه ده، بنیادي مرتبه دا ده، خو دا لویه مرتبه چې دی نو ډېر په مشقت باندې حاصلېږي. دویمه مرتبه دا ده چې سړی دا وایي چې زه مانځه ته ولاړې او سړی دا ګمان وکړي په ذهن کې چېرې الله تعالی مایي نو او بیا دا ووایي چېرې د عام یو بادشاه مخې ته زه ولاړ یم نو زه چې دی نو خوځه منه څومره په عاجزۍ باندې ولاړ یم، نو زه خو بیا چې دی نو په مانځه کې د بادشاهانو د بادشاه مخې ته ولاړ یم، نو دې کې چې کوم دی نو بیا زه څنګه توجه یو طرف ته او بل طرف ته چې دی نو واړو. نو چې کله دغه ګمان د انسان وشي نو بیا چې دی نو هغه عاجزي پیدا کېږي او د عاجزي بیا به چې کوم دی نو کو سړی ستړی او کو سړی وږی ورسي خو بیا عاجزي چې دی نو هغه راځي او هغه به برابرېږي. نو ځکه الله تعالی فرمایي د دې خبرې به خیال ساتئ چې یظنون انهم ملاقو ربهم، آخرت چې کوم دی نو هغه به په ذهن کې یاد ساتئ. د دې وجې نه حدیث کې راځي اذکروا هاذم اللذات، هغه لذتونه چې کوم شی ختموي هغه چې دی نو یادوئ، یعنی مطلب هغه مرګ چې دی نو ځان ته یادوئ. دلته هم الله تعالی فرمایي او د قرآن کریم چې آخرنۍ آیات ده بالکل چې کوم آخرنۍ آیات راغلی د اسمان نه په 44 نمبر صفحه ده هغه آیات کې دقه الله تعالی فرمایي آیات نمبر 281 44 نمبر صفحه سورة بقره واتقوا یوما او ویریږئ تاسو د هغه ورځې نه ترجعون فیه چې تاسو به واپس کېدلی شئ فی په هغې کې الله تعالی ته. نو د هغې ورځې نه چې دی نو تاسو ویریږئ یظنون انهم ملاقو ربهم وانهم الیه راجعون، چې دا د عقیده وه نو بیا به چې کوم دی نو انشاءالله مانځه کې چې توجه برابر. یا بني اسرائیل ای اولاد د یعقوب علیه السلام اذکروا یاد کړئ نعمتي التي نعمتونه زما هغه انعمت چې کړي مې دي علیکم په تاسو باندې واوفوا او پوروالی وکړئ تاسو بعهدي په لوز زما باندې اوفي پوروالی وکړم زه بعهدکم په لوزونو ستاسو و ایایا خاص زمانه فرهبون پس ویریږئ تاسو وآمنو او ایمان راوړئ تاسو بما په کتاب باندې انزلتو چې رالیږلی مې دی مصدقا په داسې حال کې چې تصدیق کوونکی دی لما دا هغه څه معکم چې ستاسو ته دی ولا تکونو او مه کېږئ تاسو اول کافرین اول کفر کوونکي به په دې باندې یا اول انکار کوونکي د دې نه ولا تشترو او ما اخلئ تاسو بآیاتي په آیتونو زما باندې ثمنا قلیلا دنیا لږه و ایایا او خاص زمانه فتقون پس ویریږئ تاسو ولا تلبسوا الحق او مه پټوئ تاسو حق بالباطل مه ګډوډوئ تاسو حق بالباطل د باطل سره وتکتموا الحق او مه پټوئ تاسو حق وانتم په داسې حال کې چې تاسو تعلمون ښه پوهېږئ واقیموا الصلاة او پابندي کوئ د مانځه وآتوا الزکات او ورکوئ زکات ورکوو او رکوع کوئ تاسو مع الراکعین سره د رکوع کوونکو نه اتأمرون الناس آیا تاسو حکم کوئ خلکو ته بالبر د نیکۍ وتنسون او هیروئ تاسو انفسکم خپل ځانونه وانتم په داسې حال کې چې تاسو تتلون الکتاب لولئ کتاب لره افلا تعقلون آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ واستعینوا او مدد حاصل کړئ تاسو بالصبر په صبر کولو سره والصلاة او په مانځه سره وانها یقینا دا مونځ لکبیرة خامخا ګران دی الا علی الخاشعین مگر په عاجزي کوونکو باندې په هغو باندې نه دی ګران الذین دا عاجزي کوونکي هغه کسان دي یظنون چې یقین کوي انهم چې یقینا دی ملاقو ربهم ملاقات کوونکي دي د رب خپل سره وانهم او یقینا دی الیه خاص دغه الله تعالی ته راجعون راګرځېدونکي دي